الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو محترمو یقیناً څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا د عید الفطر د واړه اختر ورځ ده او دا د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده زما عزتمندو د اسلام په ابتدا کې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړو نو سکسان ولیدل چې هغو لوبې ټوکې او اسونه چې کوم دی هغو باندې به منډې والې دا هغو هغه جاهلانه رسم و نو نبی علیہ السلام فرمایل اسلام کې د مسلمانانو دپاره دوه ورځې د خوشحالۍ دي یو ته ویلی کېږي عید الفطر یو ته ویلی کېږي عید الاضحی ورکوټي اختر ته عید الفطر وایي فطر ویلی کېږي سرسایه ورکولو ته صدقې فطر چې ورته وایي په دې کې غریبانو ته خلک سرسایه ورکوي او عید الاضحی اضحی ویلې کېږي قربانۍ ته په دې کې چې کوم دی مسلمانان چې چا باندې قرباني واجب حق قرباني کوي زما عزتمندو عید دا د عود نه وته دی
और ऊद वेले केगी बार बार रातलो था नो हर काल पस चिकम दे नो दुआ अख्तरी चिकम दे राजी नो बार बार राजी देव जल्दी ते वेले की ईद ज़माए इज़्ज़तमंदो इस्लाम दायो कामिल दिन दे और द इस्लाम ना इस्लाम नुमचा खो दे दाते अल्लाह खो दे वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना दालम ते रब्बुल आलमीन ये खो दे इस्लाम सतवई माने को डेरी दी यो माना दा सलामतिया वर्कवल और द जुल्म नजान सातल ज़माए इज़्ज़तमंदो अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के मावतात फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू ए ईमान वालो व इस्लाम की दाखिल शई पूरा पूरा दाखिल शई इस्लाम दादा अमन तालीम और कई इस्लाम दादा अखलाक तालीम और कई इस्लाम दादा सलामतिया तालीम और कई इस्लाम दादा उल्फत व मुहब्बत तालीम और कई इस्लाम द अदल व द इंसाफ तालीम और गई ज़माए इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन डेर करीम ज़ात ते और द अल्लाह जल्ल शानुहु द रहम सहद निश्ता शायर सवई खताई कम नहीं होती और अताई कम नहीं होती समझ में कुछ नहीं आता क्यों इतना मेहरबान क्यों है कमाओता खपल गुनाहुनु तो उगोरू नो जमा उस्ताद गुनाहुनु सरहदात अगद आसमान किनारों तर रसीदली हो कदागे पर मुकाबले की मावता तो रब्बुल आलमीन रहम बांधे नजर उसादू नुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दरहम अड़ु सहद निश्ता मुसलमान बंदा दा बदा अल्लाह दरहम ना न उम्मीद की अल्लाह से फरमाए क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह अल्लाह से फरमाए ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माती बंदिगान तो हुआ है ज़माती बंदिगान तो हुआ है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह अल्लाह फरमाए ए ज़मा बंदिगानो ज़मा दरहम न मना उम्मीद कीगा इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ अल्लाह दा सिज़ात ते टूल गुनाहों अल्लाह माफ़ कई टूल गुनाहों रब्बुल आलमीन माफ़ कई इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन अल्लाह फरमाए चाची ईमान नावड़ो द ईमान न पसे अल्लाह ता हक़ व सच तोबा उबासल और नेक अमल वको फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात अल्लाह रब्बुल आलमीन बेदा गुनाम पने के बांधी बदल की ज़माए इज़्ज़तमंदो
الله جل شانه د خپل بندا د مغفرت لپاره باندې لټي څنګه کله رب العالمین وی زکات ورکوي کله رب العالمین وی جهاد کوي کله رب العالمین وی حج کوي الله رب العالمین وی مسلمان سره همدردی کوي الله رب العالمین وی ما تاسو باندې روزه پرس کړی دا الله رب العالمین وی ما تاسو باندې مصبرس کړي یعنی معنی دا چې د دې ټولو خبرو اصل مقصد اصل نچوړ دا دی چې رب العالمین د خپل بنده د پاره باندې ګوري چې څه طریقه باندې د خپل بنده مغفرت وکړو الله اکبر الله داسې کریم ذات دی الله داسې رحیم ذات دی دیو جبان زما عزتمندو کہ دنیا تا اللہ رب العالمین انبیاء علیہم السلام راولے گل نو دیئے دا پارا چی دلیل پاتی نشی چی سبا قیامت کے منگو تاسو اللہ تا داو نو آئیو چی اللہ تا کو پیغامبر نو را لے گلے اسا دلیل پاتی نشو او بے اللہ جل شانہو دا دغ پیغامبرانو وارثان چاہے تا علماء کرام ہوئی اغم وقتاً پا وقتاً بعد نصیحت خلق اللہ دین طرف ترا بلن یو سڑے ہو آغا نغر پا دیو گونڈائی باندی گورو چرتا غوائی لنگشی بھی ہوا بازار تا بطلو خزی تیوی وی بازار تا زما و دی غوا دی بچی خیال ساتو چا تخکت ونی لیگی آغا وی زتا لاٹ شو زبی خیال ساتم سڑای چی بازار تا تلے دے واپسی کی راغے او دو غوا آغا مر بچی خکت ولی دلے و مر شوے دے دا سڑای دا میزاد دا سرک صف ہوندی کیو خزی تیوی بی وقوفی آغا بچے خود غوا مر دے خزی وطوی وی دا خود خودے کار دے خودے دی تبا که ما خود خودے نمک کی تا تویلو ما خود اللہ نمک کی تا تویلو بیا قیامت کے اللہ تا نو ہے جو خدا استا دن خو ماتا ندے را رسل دے رب العالمین بوئی نو زمان دا دن وارثان خود رگڑی ہو زمان دن در تا خود لے ہو مخ کی پا دے خبر پوئے کلے وی دی وجہ بائی دمائی دت مندو اللہ رب العالمین منگو تاسو لقسم دے لیر خیشت دن نا کلے دے اے ورشے دے غیر مسلم ہوتا ورشے رب العالمین پی مرداری خوری گندگی سیز پہ اللہ خوری گندہ مسلمان اللہ رب العالمین گندہ سیز پہ دے باندے حرام کرلے دا بنا خوری ولے اللہ پاک دے دا اللہ نبی پاک دے دا اللہ کتاب پاک دے دا اللہ احکامات پاک دے رب العالمین پاک ذات دے اللہ پاکی کو خیر اسلام اللہ رب العالمین منگو تاسو سن خکلے دن نہ کلے دے او بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاغ اخلاق اللہ اکبر اللہ دے منگو تاسو کی بہترین اخلاق پیدا کی نن معاشرے کی دا بد اخلاقی وہ روان دے بالکل دا مشر قدر ختم شوے دا علماء و تفقیق قدر ختم شوے دے دیر کم خلق بتا تا اخلاق والا میلوشی ذکر خو معاشرے کی اتفاق نہ برابری گی معاشرے کی چین سکون راضی اغبد اخلاق و بوجھ راضی چکل معاشرے کی اخلاق سے ایشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داغا اخلاق ہوتا گورا ابو جہل مانا
د جاهلانو پلار دې نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف ورکړی. مولانا بجلیګر سے بوي الله دې هغه قبر نور لډکی ډېر ښکلې خبره به کوله. وایي کله ناکله وایم که د ابوجهل په وخت کې زه وی نو ما به د ابوجهل سترګې ښکل کړلی وی، او کله ناکله ویم چې د ابوجهل په وخت کې زه وی نو ما به په کاڼو باندې ویشتې وی. دا سترګې ولې ښکلوم او په دې کاڼو ولې ولم؟ معنا دا سترګې ولې ځکه ښکلوم چې په دې سترګو باندې دې محمد رسول الله لیدلی دی صلی الله علیه وسلم، او په دې کاڼو ولې ولم؟ دې بدبخت رسول الله ته تکلیف ورکړی دی. هغه ابوجهل یو ځان بیمار کړو. د خزان موسم دی، کم موسم کې چې پاڼې راولیږي، یو کوی وباسو او دا ورته پته وه چې په دې کوی باندې به زه به ځان بیمار کم، او په نبی علیه الصلاة والسلام کې دا صفت دی چې بیمار پرسی کوي، نو دی به په دې لار باندې راځي نو دې کوی ته به ورولېږي. والله خو الله دی رب العالمین چې چا له عزت ورکړي ټوله دنیا هغې له ذلت نشي ورکولی. الله رب العالمین خپل حبیب ته عزت ورکړی، نو چا نبی علیہ السلام ته وی ابوجهل بیمار شوی، نبی علیہ السلام وی ښه نو بیمار پرسی ته را روان دی. نو چې کله رادم نه شو دی په دې یو برنډه کې پروت و، نو دې کوی ته نږدې شو، نو دقه ځای کې نبی علیہ الصلاة والسلام ودرېدو. نو دې ابوجهل کې یې یو لالچ غوندې کې راغی او رامنډه کړه، وایي راځم رب العالمین په خپله دې کوی ته ور واچو. ټول مکې والا راځي هغه راخېجئ، هغه نه راخېجي، او په خپله باندې د دې خبرې اقرار کوي چې بغیر د محمد نه ما څوک نشي پورته کولی صلی الله علیه وسلم. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ورته لاس مبارک ورکو او راپورته کو، دا بدبخته څه وایي؟ وی مکې والو تاسو ټولو زه راخېجولی شوم؟ وی نه. وی چا را وخېجولم؟ وی محمد را وخېجولی صلی الله علیه وسلم. ووایه په دې مکه کې د دې نه لوی غټ جادوګر بل څوک شته؟ دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه اخلاق. یو ځل ورته تکلیف ورکو، د نبی علیه السلام تره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان یې نه و راوړی، کور کې ورته خادمې وي یا کور والا وي، وایي ستا وراره دی چې کوم دی نو ابوجهل تکلیف ورکړی دی. دی روان شو او په ابوجهل باندې ګزارې هم وکړې او ورته وایي چې ته محمد لاوارثه ګڼئ صلی الله علیه وسلم، لاوارث یې ګڼئ، پای باندې ګزارې هم وکړې. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته راځي، وایي زما وراره بدل مې درله واخیستو. د دې معنی دا وه چې زما دا وراره په دې خبره باندې خوشحاله شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای زما تره یا عمي زه دې باندې نه خوشحالېږم چې تا زما بدل واخیستو، زه دې باندې خوشحالېږم چې ته ووایې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا دغه اخلاق دي. عزتمندو اسلام دا یو داسې دین دی چې دا د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق تعلیم ورکوي. څنګه تعلیم ورکوي؟ 5 وخته موږ تاسو جومات ته راځو، په یو صف باندې ودرېږو، دا د مسلمان د اتفاق نښه ده. بیا د جمعې ورځ چې راشي نو چار چاپېره محلې والا به یو جومات ته راجمع شي، دا هم د اتفاق نښه ده. بیا چې کله د اختر مونځ راشي نو د لرې ځای نه خلک راشي په یو ځای باندې چې کوم دی الله رب العالمین طرف ته ودرېږي. نو الله غواړي چې مسلمان په اتفاق وي، الله غواړي چې مسلمان یو موټی، او چې کله د مسلمان په منځ کې بې اتفاقي شروع شوه نو بیا به یهودیانو ته موقع میلاویږي، بیا به عیسایانو ته موقع میلاویږي. حالانکه د عیسایان او یهودیان خپل منځ کې په عقیده کې څومره اختلاف دی، د ځمکې او د اسمان خپل منځ کې په عقیده کې دومره اختلاف دی، او دقه یهودیان دقه عیسایان دا د مسلمان خلاف به یو موټی دی، دا د ایمان والا خلاف به یو موټی دی. دې وجه باندې زما عزتمندو اختر راغی،
شریعت وی خوشحالی کوا، شریعت وی خوشحالی کوا. اوس پتا سوای چې پکار دی چې سړی خفګان وکړي، خفګان پکار دی. روژه تېره شوله، د برکتونو میاشت تېره شوله، د مغفرت میاشت تېره شوله، د رحمتونو میاشت تېره شوله، د جهنم نه د اور نه د بچ کېدو میاشت تېره شوله. اوس دې کې خفګان پکار دی. یو سړی و هغه کیدای شي روژې نه به تنګ و، چې کله روژه تېره شوې ده د روژې نه پس یوه ورځ بله تېره شوې جړلې. نو چا ورته ویې ولې د روژې پسې جاړې وې؟ روژې پسې نه جاړم، کال کې بیا یوه ورځ کمه شوه، روژه بیا را روان و، د روژې نه غریب تنګ و. نو پکار دا ده چې مسلمان په جړا شي، خفګان وکړي، خدای زمان خو کمی شوی دی، زیاتیا رانه شوی، کم د روژې چې کم حق و خدای ما خو هغه نه دی ادا کړی. شریعت وایي اختر کې خوشحالي کوه. اوس دې کې کم یو فلسفه پرته ده، کم یو حکمت پروت دی. نو دې باندې خو هر سړی پوهېږي. یو دا ده چې شریعت وایي چې خوشحالي کوه، نو بحث ته ضرورت نشته. دویمه کم فلسفه ده؟ دویمه فلسفه دا ده چې تمام روژه دې تېره کړل، الله ته ولاړ وي په قیام باندې، تراویح دې وکړې، ټوله میاشتې ځان اوږې او تږی پاتې کو، حلالې بیبي ته نږدې نه شوې، تکلیف دې په ځان تېر کو. نو شریعت وایي د خفګان نه پس خوشحالي راځي. نو رب العالمین در باندې خوشحالي راوسته. نو خوشحاله شه. په دې اختر په ورځ باندې خوراک کول هم عبادت دی. د دې اختر په ورځ باندې د خپل بچو سره ټوکې کول هم ثواب دی. دې اختر په ورځ باندې سکاک کول هم ثواب دی. ځکه د اختر په ورځ باندې روژه نیول دا د شریعت نه خلاف دی. شریعت تا د اختر په ورځ باندې د روژې د نیولو تعلیم نه درکوي. دې وجه باندې زما عزتمندو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. هغه وایي د اختر دا نقشه دا د قیامت د نقشې سره یو شانتي ده. څنګه د قیامت په ورځ باندې به خلک د قبرونو نه راباسي، میدان حشر ته به راځي. د اختر په ورځ باندې خلک د کور نه راځي، عیدګاه او جومات ته راځي. نقشه یو شانتي شوه که نه شوه؟ دویمه خبره چې کله به سړی جومات ته راشي، نو چې کم سړی په روژه کې نیک اعمال کوي، موز یې کوي، تلاوت یې کوي، ذکر و عبادت یې کوي، د هغه په مخ کې انوارات ښکاري. د هغه په مخ کې د دین او د هغه عبادت هغه انوارات په مخ کې دننه ښکاري. او چې کوم سړی الله دې کمې پیښې معاف کړي، قرآن تلاوت او ذکر و عبادت پکې نه کوي، نو په مخ کې نور نه وي. دقه شانتي د قیامت ورځ ده. ووجوه یومئذ مسفره ووجوه یومئذ علیها غبره. د قیامت په ورځ باندې بعضې مخونه به سپیني، د قیامت په ورځ باندې بعضې مخونو باندې به ګرد و غباري. زما عزتمندو بیا چې کله د میدان حشر په ورځ باندې د چا مخونه سپینو، هغه به جنت دی. د چا مخونه چې روښانه ضاحکة مستبشره، هغه به خوشحاله جنت طرف ته به رب العالمین روان کړي. او د چا په مخونو چې ګرد و غبار او نافرمان او الله دې کمې پیښې معافي، دا خو د جهنم فیصله وشي. وایي هغه وایي دا د قیامت سره چې کوم د یو نقشه ده، د اختر ده، چې هر انسان ته پته ولګي چې سبا قیامت هم دغه شانتي را روان دی. سبا قیامت کې الله ته مخامخ کېدل هم را روان دي. دې وجه باندې زما عزتمندو اوس په دې ورځ باندې مسلمان الله دې کمې پیښې معاف کړي، مونږ پښتانه خلک حسد کینه بغض مونږ کې ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. دې پنجاب ته ورشه دي کې نه څوک حسد پیژني، نه څوک کینه پیژني، نه څوک بغض پیژني. زمون پښتون سره د مانځه او سره د تلاوت حسد کینه بغض پکې ډېر زیات. که چا سره گاڑی ور سره دی دی به سوځي، که چا خلی باس واغونتو د دې به سود نه راځي. نو ته په دې باندې څه کې د الله بنده الله نه غواړه که نه، خوشحاله شه. دا مسلمان په مسلمان بیا پښتون په پښتون سود نه راځي. دا ډېر غلط عمل دی. ګورې په دې باندې الله خفه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دو څیزونو کې حرص کوئ. یو کم څیز چې چاله الله علم ورکړی دی، نو دې باره کې دا حرص وکړه چې الله
څنګه علم چې تا دی له ورکړی او دا د عالم جوړ کړی خدای دغه شانتې علم ما ته راکړي. نبی علیه السلام فرمایي دا حرص جایز دی. داسې به نه وي چې خدای د دې نه والی مال راکړي، دا به نه وي، دا به ګناه ده. خدای څنګه چې د دې له عزت ورکړی خدای دغه شانتې مال راکړي. خدای څنګه چې د دې له وکړی خدای دغه شانتې زما بچي له ورکړي. دویم، یو سړي ته الله مال ورکړی دی او مال د الله رب العالمین په لار کې خرچه کوي، نو ته څه وایې خدایه څنګه چې د دې له مال ورکړی دی او ستا په لار کې خرچه کوي خدای دغه شانتې مال ماله راکړي، نو دا جایز ده. داسې به نه وي چې خدای د دې نه والی او مال یې راکړي، دا به نه وي. دې وجه باندې زما عزتمندو الله رب العالمین موږ باندې رحم وکړو. یو موجي هغه د باچا د لور تپوس وکړو، چا ورته ویل خوانه شوي باچا خو ډېر مالدار دی، باچا دی ته د هغه د لور تپوس کې ته خو په خپله باندې پیزار صفا کې. هغه وی نه، وایي زما د باچا د لور سره کار نشته، خو چې یو نوم مې جوړ شي چې او د باچا د لور تپوس مې وکړو که نه. نو موږ څه وایو؟ موږ خو جنت الله دې کمې پیشې ماف کړي، زموږ خو یو عمل هم د جنت نشته، خو دومره ده چې د جنت امید ساتو انشاءالله، د الله د رب العالمین د رحم امید ساتو. نور صحابه چې د دین دپاره کوم قربانۍ نکړي دي، د هغه یو صحابي قرباني خپل مخې ته کېده او خپل عمل مخې ته کېده، دا ته پته ولګي. خپل بچي پرېښودل د آسان کار نه دی، د خپل وینې نظرانې مخې ته کول د آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار، دا راغلی نه د بچا باندې. دې وجه باندې زما عزتمندو د حسد کینې بغض نه ځان ساتل، او بلکې د هر مسلمان سره اعدام صدقه ده. یو مسلمان د سره میلاو شو وخانده وته، شریعت وایي دا داسې لکه تا چې صدقه ورکړي، وخانده وته اب خوشحاله شي. د مسلمان زړه خوشحالول الله خوشحالول دي، مسلمان زړه ته تکلیف ورکول بیت الله شریف ورانول دي. مسلمان زړه ته به تکلیف نه ورکوي، مسلمان به خوشحاله ساتي او په هر مسلمان به ښه ګمان کې. شاعر څه وایي؟ هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر شان ته د خپل ځان په نظر ګوره. د چا په عیبونو به نظر نه ساتئ. موږ ته به د علماو مثال ذکر کوي، د ځانه به مچان نه جوړوئ. دا مچ نه دی، دا په جسم کې په ټول جسم باندې نه کیني، چېرته معمولي غوندې ځګې څخه په هغه ځای باندې مچ کیني. زمونږ مثال هم دقه دی، په سړي کې به 99 صفات دي، هغه 99 صفات په نه یادو، خو که معمولي غوندې ګناه پکې دا موږ یادوو. انسان خو کمزوری دی، فرشته ده د ګناه نه پاک ده، پیغمبران دي د ګناه نه پاک، انسان خو ډېر عاجزه دی. الله فرمایي خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزوری دی. دې وجه باندې عزتمندو دا د اختر میاشت، اختر ورځ ده. هر ملګری دا عزم وکړو چې خدایه که زما نه یو ملګری خفه دی، څوک رانه خفه دی، خدای نن یې خوشحاله ومه. نن به د هر مسلمان سره غاړی میلاو. ته د رسول الله نه زیات غیرتي، ته غیرتي که رسول الله غیرتي و، او ته غیرتي که صحابه کرام غیرتیان و، او ته غیرتي که الله غیرتي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه جسم یې ټوکړې ټوکړې کړی و، دا هغه د جسم پته نه لګېدل. لیکن چې کله حضرت وحشي رضی الله تعالی عنہ پسې نبی علیہ السلام صحابي لیږي چې ایمان نه وړي مسلمان شي، ها یو خبر ورته نبی علیہ السلام وکړله چې وحشي کله نو زه خبره کوم نو ته زما نه یو طرف ته کښېنه، ما ته مخامخ مه کښېنه. د دې معنی دا نه شوه چې زه تا نه د خپل تره بدل عالم، د دې معنی دا ده چې ما ته بیا د خپل تره هغه زندګي رایادېږي، هغه کیفیت ما ته مخې ته راځي، نو ته یو طرف ته کښېنه. خو بیا یې معاف کړو. دا اسلام او دین دی، دا د اسلام او د دین تعلیمات دي. اوس زمونږ د پښتنو د یو بس بس ورانه دی، یو راپاسوه، یا په ونه باندې دی، یا په توت باندې دی، یا په غر باندې دی، یا په ځمکه باندې دی، یا په قرضه باندې دی. یو ما ته وښیه چې په دین باندې د چا خفګان شته، په دې مې خفګان دی چې دا لمونځ نه کوي ځکه مې بدي شي، په دې مې خفګان دی چې دې باندې الله زکات فرض کړی او زکات نه ورکوي. والحب فی الله والبغض فی الله، دغه بیا ډېر لویه خبره ده. نن چې څومره خفګان دی قسم دی دا د دې ککړې دنیا نه دی. دنیا ککړه ده، ککړه. او د دنیا مثال دا د جبې دی، څنګه چې جبه کې اون خطې چې څومره پورته زور کوي دومره به ښکته ځي.
دنیا کې مړېدل نشته. رسول الله فرمایي انسان نه مړېږي الا التراب، مګر په خاوره مړېږي چې کله په قبر باندې خاورو ډېرې ورواړي بیا دې مړ شي، نور د دې مړېدل نشته. عزتمندو نن ټول خفګان هغه صرف د دنیا په وجه دی. که پلار د بچي نه خفه دی، بچی د پلار نه خفه دی، رور د رور نه خفه دی، ګاونډي د ګاونډي نه خفه دی، لاندې وګوره فلسفې وګوره، شاته تاریخ وګوره، دا به د دنیا په وجه باندې. عزتمندو دا دنیا شاته دین مخې ته کو، دین د رسول الله طریقې مخې ته کو، د رسول الله تعلیمات مخې ته کو، بیا تاسو ګورئ انشاءالله چې الله رب العالمین کومه خوشحالي راولي. دې وجه باندې زما عزتمندو موږ او تاسو ته الله رب العالمین ګوره شریعت نه دی، شریعت وایي دروغ جن سړي باندې د الله لعنت ورېږي. داسې ده فلجعل لعنة الله على الكاذبین، دروغجن سړي باندې د الله لعنت ورېږي. الله دې موږ د دروغ نه وساتي. لیکن شریعت په دریو حالاتو کې د دروغ اجازت ورکړی دی. شریعت په دریو مقاماتو کې دروغ وایا. یو کم مقام دی چې د ښځې او د خاوند په منځ کې ورانې راغی، ځکه د دې ورانې ډېر خطرناکي، ځکه دا زنانه د کږې پوښتې نه پیدا شوي دي. نو کله چې پوښتنې هغې ماتېږي به زنانه سره سختي کې طلاق ته به خبر رسي. دې دا کوږوالی دا حسن دی، د دې دا کوږوالی حسن دی. نو دې وجه باندې که داسې اختلاف راشو خپل بیبي ته دروغ ویل دا ګناه ده، دا جایز دی په دغې حالاتو کې. دویم د میدان جهاد باره کې په دغې حالاتو کې، او دریم د مسلمانانو مسکی صلح کې دروغ به وی. د دوه مسلمانانو صلح کې شریعت وی دروغ ووایه، ځکه که رښتیا خبرې کې نو یو فریقین ته لاړ شي، هغوی زه د دې سره روغه کوم، دې ته وګورو، دې شکل ته وګوره، زه د دې سره روغه کوم. نو که ته راځو د هغې هغه شکایت ته دې ته راوړو چې پلانکې کس خو دا خبره کوي نو روغه به وکړي، نه را به شي ماشاءالله هغوی بس دا خو زما غلطي وه، یاره دا خو د دې غلطي نه وه، زما غلطي وه. هغه چې بیا بل فریقین ته لاړ شي هغه ته ووایي بھائی هغه کس وایي دا خو د دې غلطي نه وه، زما غلطي وه. د دواړو زړونه دې یو بل ته نږدې کړله، زړونه دروغ دې وي، زړونه دې نږدې کړله او دوه مسلمانانو منځ کې دې صلح راوستل. الله خوشحالېږي، رب العالمین خوشحالېږي. خو الله دې موږ کې د صلح کولو توفیق دې الله موږ راکړي او موږ دې الله اخلاص نصیب کړي. نن دنیا شي جرګې کېږي، دنیا شي جرګې کېږي، جرګې چې کومې کېږي هغه ټول د فریقینو په شکل کې دي، د فریقینو په شکل کې دي. موږ یو ځای ته په خپله باندې جرګې لیدلو، یو کس وایي دا کسان زموږ د طرف نه دي، بل کس وایي دا زموږ د طرف نه دي. موږ سره یو کس راتلو ډېر هوښیار و، هغه وایي موږ سره وکیلان خو نه یو چې دا ستا د طرف نه دي دا زموږ د طرف نه دي، نه موږ د دواړو طرف یو، د دواړو طرفه یو، د مسلمان منځ کې به صلح راولو. دې وجه باندې زما عزتمندو دا د اختر میاشت اختر ورځ ده، هر ملګری الله ځان ته مخې ته کړي، رب العالمین مخې ته کړي. خدایه یو کال وشو د دې کس سره ما خبرې اترې نه دي کړي، خدایه ما خو د دین په وجه نه دي، د دنیا په وجه به دي، د دنیا په وجه خفګان نه غلی. خدایه نن د رب العالمین د رضا دپاره ملاقات وسره کوو. د مرګ او د ژوند ګوره هېڅ پته نه لګي عزتمندو، نه مرګ اختر ته ګوري او نه خوشحالۍ ته ګوري، نه مالدارۍ او غریبۍ ته ګوري. بس مرګ خو په هر حال کې راځي چې قیامت کې سبا د خدای ته داسې مخامخ شمه چې خدای نوم مسلمان مې نه دی خفه کړی، هر مسلمان مې خوشحاله ساتلی دی. نو زما عزتمندو دا به انشاءالله هر ملګری دا عزم کوو، انشاءالله هر ملګری به دا عزم کوو او کینه بغض نن نه دا شروع کړو چې د دې شي نه به ځان لرې ساتم. هر مسلمان باندې ښه ګمان او د هر مسلمان چې کوم دی ښه صفات بیانول. فرمایي کم سړی چې د بل مسلمان صفات بیانوي، ښه خبرې کوي، دغه انسان کې چې کوم صفات رب العالمین به دې ته منتقل کړي. او کم انسان چې د بل مسلمان عیبونه لټوي، دې کې دا عیب دی، دې کې دا عیب دی، وایي دقه کې چې کوم عیبونه دي رب العالمین به په دې کې پیدا کړي، الله به پیدا. ګوره د دې مثال د جسمانی بیماری ده، یو سړي د زکام لګېدلی دی، خولې ته نږدې شوي بیماري تا ته منتقل شوه. دقه شانتې روحاني بیماري هم یو بل ته لګي. یو سړی چې کوم دی د هغه عیبونه لټوي، بعضې سړي عادت وي دا پلانکې سړی څنګه دی، بس چې غیبت شروع کړي دی ورته ډېر زیات خوشحاله وي، ډېر ورته خوشحاله وي. بس د بل نه تپوس کې پلانکې سړی څنګه دی، تا دومره غلط عمل دی، دا ولې کوې الله بنده. نو که دا کوې نو رب العالمین در ګوره عزت نه درکوي. ګوره د رب العالمین به د خلکو په سینو کې ستا محبت ختم کړي، د خلکو په سینو کې چې رب العالمین محبت اچي هغه به ستا په دې دننه صفاتو کې رب العالمین پیدا کړي. دې وجه باندې زما عزتمندو اختر نه پس چې کوم دی موږ تاسو نن نه دا عزم وکړو چې هر مسلمان د الله رب العالمین د رضا دپاره خدای زه دا نه یم چې دا خوشحاله شي، الله زه دا یم چې ته خوشحاله شي، ته خوشحاله شي، ته راضي شي. نو آخر کې یو معمولي غوندې خبره کوم، بس خبره ختم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خبره باندې
تر دا دوستان نه دوستان خامخا دوست او هغه دوست دی چې خپل مسکی اختلاف پیدا کیږي دوست کو دوست نه چې اختلاف نه پیدا کیږي نو خامخا داسې اختلاف پیدا کیدی شي حضرت عمر رضی الله تعالی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی خپل مسکی پس خبر اختلاف پیدا شو حضرت عمر رضی الله تعالی ته خپه شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عمر بس ما غلطی وشو ما معاف کا دی مخې ته روان دی او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په شاته روان دی او دومره تیزی کې روان دی چې د صادرګي چې کوم هغه پس مکه باندې راخو دومره تادی کې روان دي دروازې ته دنه شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته راغی مسجد نبوی کې څوک ناست دي د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرما دے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کېناستو چې کېناستو الته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړ د الله بندا اولې درنه الته معافي وغوښتل بیا در پسې دروازې ته راغی بیا دې معاف نه کو الله ورشه ابو بکر معاف کا دته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معافي ولې غوښتل په دې وجه باندې چې قیامت کې ماته الله تپوس وکړي چې اے ابو بکر عمر دې ولې خفه کړي نو الله نه بس جواب ورکوم دلته دې دا فکر وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فکر وکړو چې ابو بکر دې ولې خفه کو تا پسې دروازې ته راغی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته رادن نشو نو چې رادن نشو دلته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی چې زمانه حضرت عمر خپه شو لاړم دروازې کله معاف نکلم نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رادن نشو نو نبی علیہ السلام فرمایي اے عمر واورا چې کله مکه مکرمه کې ما د دې خبر اعلان وکړو انا رسول الله انا ازد الله نبی ما زد الله رسول یم خواته ابو بکر صدیق ناسو یو دې کس زما د صداقت आवाज او صدقت تا رښتیا خبره وکړه تاسو ټول وی دروغ دی وی تاسو ټول دا خبره کړی و یو دې کس زما تصدیق کړی دی ابو بکر خپکه زما د پوند انسان مسلمان بنه خپکه مسلمان کله چې حضور صلی الله علیه وسلم اخرنه وخت نبی علیہ السلام صحابه راجم کړل اے صحابه کما چا باندې ظلم کړي ما چا باندې غزار کړي نن تاسو ټول نه معافي غواړم زما د پوندو په دې بنا باندې موږ تاسو د الله رب العالمین د رضا لپاره خپل مسجد د اتفاق د اتحاد او خپل مسجد بل سره ملاقاتونه او د رب العالمین د رضا لپاره یو بل معاف اخرنه خبره زم د تپاتې کېږم به حیثیت تاسو د بچی په ځای باندې نو که بالفرض والمحال ما نه سو خپي کېدی شي زما ته پته نه ما نه خپي او زم دغه نه معافي غواړم د الله دپاره دې غواړم دې دپاره چې ما خپل رب راضي شي او زما د خپل انسان دی کمزور دی د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي نو ټول د رب العالمین د رضا لپاره معاف کوو به ان شاء الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي بس به ان شاء الله موږ کېږي نو د موږ د تا ساده طریقه کوي ان شاء الله دونه ګرانه باندې ما طرف ته لږ متوجه شي دا د واړه اختر موږ دی د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې واجب دی زموږ په مسلک کې دا موږ واجب دی او د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې دا موږ سنتي مؤکده دی نو موږ د خپل مسلک کې چې یو عمل واجب شو نو دا ډېر لوی حیثیت لري دا عمل نو چې کله موږ تاسو مانځه باندې ودرېږو نو په نور منځونو کې اقامت وي اذان وي د اختر په منځ کې نه اقامت شته نه پکې اذان شته نو چې کله مانځه باندې امام ودرېدو نو نیت خو بس دا نیت چې بس سره نیت ورکو بس دا کافي ده بس د زړه معنا دا چې نیت ولکې قصد او اراده ده بس د زړه نیت دی بس دام کافي ده او که یو سړی و چې زه په خوله باندې یم خبره ده اقرار باللسان و تصدیق بالقلب خبره ده نو په خوله باندې دا نیت په وتلی چې زه نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعاته د واړه اختر واجب موز سره د واڼو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې بس دا ساده خبره ده په دې انداز کې به چې کوم دی نیت وي به چې کله امام وي الله اکبر نو تب وي الله اکبر نامه باندې بلاس کېدو سبحانك اللهم زم ويما تاسو وای سبحانك اللهم ولا اله غیرک پوری به بزویم الله اکبر لا سن بلاندې ساتم به بزویم الله اکبر لا سن بلاندې ساتم به دریم تکبیر کې زم الله اکبر نامه باندې با لاس کېدو اعوذ بالله بوایو بسم الله بوایو به به سوره فاتحه شروع کوم تاسو به صرف قران ته وکړي وي دا قران القران فاستمعوا قران چې ویل کی غوږ بګ دی من کان له امام د امام قرات د مقتدی قرات دی د امام موزونه چې د مقتدی موز کیږي نه کیږي بس امام ته بغوا کې دی زه به تلاوت وکم مسنون طریقه دا چې نبی علیہ السلام د اختر په موز کې اولنه رکعت کې سورې اعلی سورت ویلې دی او په دویم رکعت کې سورې غاشیه ویلې دی نو زه به سورې اعلی سورت ویما به دا کې نه پس چې کله دویم رکعت ته پاسه مانو به طریقه جدای اول کې تکبیراتو نو په دویمه طریقه کې به تکبیرات جدای نو چې کله زه ودرېږم ډایرکټ په چې کوم د سورې فاتحه شروع کوم سورت به ویما نو به زه الله اکبر
لاسونه به لاندې ساتم، بیا به زه الله اکبر لاسونه به لاندې کړم، بیا به زه الله اکبر لاسونه به لاندې ساتم. څلورم تکبیر کې به غوږونو ته لاس نه وکړو، څلورم تکبیر کې به ډایرکټ رکوع ته ښکته کېږو، زه الله اکبر بس ډایرکټ رکوع ته ښکته کېږو، هغې کې بیا غوږونو ته چې کوم دی لاس نه وکړو. نو څه نه څه طریقه انشاءالله څه نه څه په سمجھ کې راغله، نو دغه طریقه باندې به انشاءالله لمونځ کېږي. مانځه نه پس چې کوم دی خطبه اورېدل د مایې د پندو دا لازمي دي، خطبه نه مونږ او تاسو نه ځو، بیا هغې نه پس به انشاءالله بیا خورېږو. الله دې عمل کولو توفیق راکړي، دعا وکړئ الله ګناهونه مو معاف کړي، الله د ټولو ګناهونه مو معاف کړي. سم یې سم واورېد الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، الله زندګي مې عملي جوړه کړي. روزه تېره شوه، خدای پاک زموږ څخه کمې زیاتې شوې، الله مونږ ته معاف کړي. خدای زموږ نه کمې شوې دی، الله تراویح هم نه دی کړي، تلاوت هم نه دی کړی، ذکر او عبادت هم نه دی کړی. خدای پاک زموږ نه څومره کمې شوې مونږ ته معاف کړي. څومره کسان چې مړه دي خدای د ټولو مغفرت وکړي، چا باندې قرضې خدای قرضونه اخلاص کړي، مسلمان خپل مس کې متفق او متحد کې، اسلام غالب کې. آخر حکم دا پاک وادي مغرب نصیب کې. لا اله الا الله.